زه د زړه د کومې نه تاسو ته هرکلی وایم او د ستاسو هغه غیرت ته هغه نرتوب ته زه یو سلام پیش کوم. ما تقریر خو بل لیکلی و خو چې ستاسو سره میلاو شوم نو څه جذباتي کیفیت بدل شو او هر انسان چې څوک احساس لري نو پکار دی چې هغه کې دا جذبات راشي. اوس ماته سره د خوشحالۍ د غصې او د یو غم په ما کې دی چې دا خلک دا اوبه راوړي دي دا توی راوړي دي دا مور پلار نه دي زیږولي چې د دې خلکو خیال نشي ساتلی د شهید خیال ساتلی شي او د دې خلکو خیال نشي ساتلی. دی خو د خپلې ډیوټۍ سره دا سوګند پورته کړی چې موږ به د دې وطن د دې خاورې د دې ځمکې د دې به موږ حفاظت کوو. دی د خپلې وینې سره د خپلو زخمونو دردونو سره دی د دې پالنه کړې ده او داسې موږ بې حسه یو چې دا رښتیا وایم که نه چې موږ دا خلک هم هېر کړي وو. دا هغه زموږ هغه انسنګ هیروز دي زموږ هغه غازیان دي چې نه چا په ټپو کې یاد کړ نه چا په ویر کې یاد کړ او دا موږ د آی جي صاحب ته شکریه ادا کوو چې دا خلک یاد کړي چې دا هغه خلک وو چې چا د خپلې ډیوټۍ سره او د خپلې وینې او قربانۍ سره د امن راوستو دې خاورې ته او دا ستاسو په سر ده انشاءالله چې دا ټول ستاسو دا کریډټ تاسو ډېر شي حقدار یې موږ بالکل تاسو ته پړیو ستاسو شهید ته خو یو پیکیج میلاو شي ستاسو څوک تپوس هم نه کوي په ډیوټۍ ورسره ولاړې خوا کې ملګری هم شهید شي هغه ته هر څه میلاو شي. تاسو چې دی ګولۍ هم وخورئ زخمونه هم والئ او وروره څوک هم تپوس نه کوي چې هلکه دا خو بله ګولۍ راغلې وې خو دی به پکې شهید شوی د ده څه قصور دی چې دی زخمي شو د ریاست دپاره د ذات دپاره خو نه دی او خلکو هېر کړي چې هلکه زخم یو سړی د زخم والي زه 50,000 1 لک 10 لکه زه ورکوم دی د ګولۍ زخم والي زه به یې ومنمه ټیک شو که نه. دې کې څوک معذوره دي څوک شل دي چا خپې لاسونه نشته دی څوک وګونه کاڼه دي څوک هغه دی څوک ذهني ټراما نه تېرېږي ذهني پریشانۍ دي چاته چې دی هغه نفسیاتي